نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعینو، نن سبا زمونږه په دې معاشره کې هر دویم سړی شکی دی او دا شک کوي چې په ما باندې چا جادو خو نه دی کړی، په ما خو چا کوډي منتري نه دی کړی، سحر خو را باندې نشته که نه، د جناتو څه اثر خو نشته. خاص طور پر کله چې بچې نافرمانی د مور او پلار خبره نه مني، لور نافرمانی د مور او پلار خبره نه مني، کور کې ناچاقي، په کور کې داسې حالات دي چې اپس کې مینه محبت نه، جګړې شدتونه او شرونه کیږي، کاروبار کې ترقی نه، کاروبار دکانې کولاو کړی دی، دکان کې گاهک نه راځي، گاهک راځي نو واپس ځي، فایده نه کیږي، نوکری له سړي ځي، نوکری کې نوکري ورته نه میلاوي، کامیابیږي نه. دا ټولې خبرې داسې وي چې خلک هم موږ له ذهن جوړی په دې اعتبار سره چې په تا باندې چا څه کړي. بهرحال جادو خو حق دی کیږي، لیکن زموږ موضوع نن دا ده چې د دغه جادو نه، د دې کوډو منترو نه انسان څنګه ځان بچ کړي، ځکه چې پټ غل بادشاه دی، چاته څه پته لګي چې زما دشمن څوک دی، او یقینا چې دا چاته هم پته نه لګي، د غیب علم خو الله ته دی. نو د داسې خبرو نه د بچ کېدو دپاره کم چې داسې اعمال دي چې کم د قرآن او د حدیثو په رڼا کې دي. نو شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه کله چې به د شاه صاحب د لګرا څوک راله او وی به چې زمونږه جادو شوی دی، یا چې کوم دی داسې چا را باندې کوډي منتري کړي دي، یا چا تعویض کړی دی، نو شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه به د هغوی دپاره آیاتونه لیکل او په هغه آیاتونو باندې به د هغوی علاج کوو، دم به کوو. بیا د شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه چې کوم خاندان والو زنانو، نو هغو به هم چې څوک زنانه به راله، ماشوم به یې راویست، نو هغو به دمو. بیا هغو ته ډېره مشکله شوه، ځکه چې خلک ډېرو او هغو خپل معمولات هم د انسان، نو لږه مشکله وه. نو هغوی داسې وکړه چې د دې منزل په صورت کې هغوی دا آیاتونه کوم باندې چې به هغوی د جادو، د سحر او د بدنظرۍ د دې علاج به کو. نو دا منزل ها کتاب. نو د دې ترتیب دا دی چې سحر او ماښام دا مونږ لولو په کور کې، انشاءالله په دکان کې لولو، نو الله تعالی به زموږ په کور کې هم برکتونه او رحمتونه را لېږي، ځکه چې دا ټول قرآني آیاتونه دي. او دویم نمبر د دې نه علاوه د لا حول ولا قوة الا بالله د دې ورد شروع کو، نو چې په ناسته په ولاړه په کثرت سره څوک لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم د دې ورد کوي، نو الله تعالی به د دې مصیبتونو، تکلیفونو، د سحر او د جادو، د کوډو منترو، د نظر بد نه، د دې نه به الله تعالی محفوظ ساتي. انشاءالله دا عمل شروع کو، الله تعالی دې په معلوم د عمل کول توفیق را نصیب کړي، تاسو دې الله رب العزت د عمل کول توفیق در نصیب کړي. او نورو سونه متعلقینی نو هغه ته مو چونکه سوشل میډیا دور دی او د یوټیوب دور دی، د ګوګل دور دی، نو د نیټ په دې دور کې د دې نه فایده واخلو او خلکو ته ډیر ډیر فایده ورسو. انشاءالله په خپل باندې مو وایو او نور ملګرو ته هم د دې خبره ورسو. الله تعالی د عمل کول توفیق را نصیب